بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلق الرجل امرأته طلاقا باينا ثم تزوجها في عدتها وطلقها قبل الدخول بها فعليه مهر كامل وعليها عدة مستقلة. برګوري جی بیان د عدت شروع ده دا مسله را ته بیانې عنوان یې دا دی عنوان چې وتی او په عدت کې تاسو ته پته ده مہر لا واجبیږي چې وتی شوی کامل مہر دا څه ده کنه عدت لا واجبیږي چې ود دخول خلوت شوی او به طلاق ورکی دا څه ده کنه نو وس مسله دا ده چې زړه وتی د کامل مہر د پاره زړه وتی عدت د پاره کافی کیږي کنه نو تر شیخین وی کافی کیږي امام محمد رحم الله وی نه کافی کیږي ما تلک مسلې دغه کیږي به په عنوان خپل پوهه شي یو سړي خزي له طلاق ورکړلو عدت شروع شو او بعد الدخول ورکوخه دخول شوه طلاق ورکو عدت شروع شو پدې کې دوباره رجوع وکړل عدت کې رجوع کولای شي کنه صحیح شو به طلاق ورکو او دې بیر له قبل الدخول ورکو سوال دا دی چې د دویمه پیره کې منیکا کړی دا مثلا 1,00,000 روپۍ مہر مقرر کړی دی او قبل الدخول دې کې طلاق ورکو نو کامل مہر به لازمي کې نصف مہر ما درته عنوان یې خو چې زړه وتی کافی ده کنه نو شیخین وی زړه وتی کافی ده ګویا چې وتی کړی ده نو پورا 1,00,000 روپۍ مہر به لازم شي نه رسې په به د دویم طلاق نه بس با عدت مستقل عدتی کنه بددین مستدین پس مستقل درې هي زبې کنه نو صاحب شیخین وی هغه زړه وته کافی ده ګویا چې دوی منیکا کی وته کړي دا او به طلاق ورکو دینه مستقل عدت شي امام محمد رحم الله وی مہر بم نصف فی دوی منیکا کی ځکه قبل الدخول طلاق ورکړي او عدت بمزوړي دا نه نه دي ولې نه دي ځکه عدت خولي چې دخول نه پس طلاق ورکی خلوت نه بس طلاق ورکی دلته خو قبل الدخول والخلوت دي کنه خو نه درنکو وته وګورئ واذا طلق الرجل کله چې طلاق ورکی سړی خپل خزی ته طلاقا باينا ورکی ثم تزوجها في عدتها کی دوباره نکاح وکي هلکه ځینې ترجمه پرې ده متصورانه خو بنې کنه او کله کله عربي او پښتو را یو ځای کوم خان عرب هم کې ګډ وډ شي ته ګوره لکشنده مې عادت جوړ شوی وطلقها قبل الدخول طلاق ورکی دغه چل کوم از بار مې عادت جوړ شوی ښه دې سره کله خلک وایي اعرابي ورانی ویل اعراب ما ورانی ویل پښتو ته راړولي حضرت لیکلي دي شیخ الاسلام یو شی نه دی پرخه چې کله تاسو عربی عبارتونه اردو پښتو کې استعمالول به اعراب له لحاظ ساتل ضروري نه منګ وایو کنه ی سید الابرار څنګه دی ويا سید البشر نزونی کی وای یا سید الخنی مضاف خو منصوب به منادا همغه پښتو کې وایو بس به یا سید البشری ها وګورئ لکشن فعليه مهر كامل ببي وعليها عدة مستقلة بمبي وهذا عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمه الله هم دا مفتى به رايدا وقال امام محمد رحمه الله فرمای پدې دویم کې عليه نصف المهر بوي وعليها اتمام العده الاولى بوي خبر معنی پیږي کنه صرف اول عدت پوره کول بس امام محمد رحمه الله دلیل اوري برګوري آسان دلیل دی جی قبل الدخول طلاق ملاو شوی نو مکمل مہر نه نسبي دا خو مشهوره مسله ده او قبل الدخول چې طلاق به بکې عدت نه نو دویم طلاق نه بس به عدت هم نه یا غزول به خودم را توجه طلاق ورکړې عدت شروع دوباره چې نکاح وکړل عدت واپس ودرېدلو ازول عدت یادي اول ګور یو هیڅ تیر کو کنه یو هیڅ دو باتیو نکاح وکړه دوباره رجوع وسو وکړه چې رجوع وکړه خپل خاون دې خاون په حق کې خود وته نه من نه نکاح وسو وکړه عدت کې اوس نکاح د جایز وا چې نکاح را عدت ودرېدو لوتی نه د کړي دوباره به عدت ودرېدلو خاول نو وتی نه د کړي دوباره چې طلاق ورکو نو معنی د عدت رواني واپس ختم شو به ته عدت روان شو هغه ول ښه دیم نه لأن هذا طلاق دا طلاق دی قبل المسیسی
د وتی خلوت نمخ کې نو فلا یوجب کمال المهر بم نواجبی او دغه شان ولا استیناف العدت بم نواجبی او اکمال د عدت اولا چې دی امام محمد رحم الله باندې سوال وکړه اول عدت ولی واجبه او ختم شوی او کنه نکاح چ وکړه هنا سي ودرېدل او معنی موجودو او اکمال د عدت اولا چې دی انما يجب بالطلاق الاول واجب الا انه دمر خبر وا لم يظهر د عدت اولا نه ظاهر دلو اکمال د عدت اولا په حالت د تزوج ثانی کې ال تودر دلو ښا امانعو نو عدت ممنوع شو نو چې هغه نکاح ثانی ختم شو معنی لري شو ممنوع بصر عليك اذا زال المانع عاد الممنوع دوسا ځان لګي 22 ماده ده کم ده فیدر تفاکل چې دغه دوی منی کا او چاته شول په طلاق ثانی باندې ظهر حکم او بصر علي دې لپاره مثال شته ویاو توجه یو سړی پردی وینځ سره نکاح کړی دا دغه نه بچم پیدا شوی نو هغه ولادت شولا خاون وینځ نه چې بچی پیدا شي د خاون ولدی ښا څنګه چې د مولای هغه تیز کا په خبره پوهیږي کنه نو سې شو نو د خاون نم ولدی بس به مسله ده سیده چې دی خاون دغه وینځه د مولانا واخستل او تاسو د بدر کله چې خاون د خزي مالک جوړ شي یا خزه د خاون مالک جوړ شي نکاح مات شي مات شو کنه چې نکاح مات شولا اوس به عدت شروع کیږي د وینځه عدت څومره دوه هزي ور سره استبراد پارم یو عدت پکار دي نو مجموع څو هزي شو درې خو الټه خاون مالک جوړ شو نو په ملک یمین باندې غیوتی کولای شي کنه څه چل دی دې ځکه کمال دی لکه تاسو خبره پوهیږئ کنه تاسو صورت بیا وریا پر دې وینځ سره چا نکاح کړي کنه بده پوه شوي بچیم ته پیدا شوی نو هغه ولادت شو به دغه سره هغه د خپل مولا دغه د مولانا واخستله مالک خاون جوړ شو نکاح ماته شو دوه عدت واجب شو او یو د استبراد بارم واجب شو ملک بدل شو اوس خاون چون کې مالک دی نو وتی کولای شي هغه کې عدت کې د وتی کولای شي به دی خاون داسو کې چې اوس مالک دی د آزاد کړه زمړي بس آزاد دی نو عدت واپس شروع شو عدت معنی موجودو ملک یمینو ملک یمین چې ختم شو واپس عدت شروع شو د قشن مسله ده کمال وشترا لکه یو سړی والی خپل ولدا او به آزاد کی ولو ما دغه دلیل ووري برګور یا لکه هغه دلیل من پرون هغه التب هبه کی ویلو هبه کی دا یو قاعده ده ذهن کې کینه وای کزي دماغ په خلاص شو زی مختصر وای ما چې قبضی و مضمونی و غیر مضمونی مضمونه هلاک استهلاک دواړو کې توانی دا قوي او غیر مضمونه لکه د امانات والا هغه هلاک کې توان نه استهلاک کی وی او به قانون دا دی چې مضمونه د مضمونینم کافی کیږي او د غیر مضمونینم او غیر مضمونه د غیر مضمونینه کافی کیږي خو د مضمونینه نه کافی کیږي مسله دا د سلیمانه کتاب پټکړې غصب د سره قبضه زما د کتاب د مضمونه ده نو ما به دا کتاب ور خرڅ کو توجه سمې کو به نو اوس به تعالی ما دوباره به کې قبضه ور کوم کنه غزړه قبضه کافی ده وایي زړه قبضه کافی ده ځکه غاسم مضمونه ده دا مضمونه ده کافی کیږي پوه شولې په دلته وسره شي دا خزه مخکم دوته کړی و مخکې وته کړی و کنه چې اوس دوباره نکاح وکړل نو هغه مخکې وته دا د دې نوې نکاح د وته ربارم کافی شولا څنګه چې د غصب ولا قبضه د شرا د قبضه د بار کافی کېدله نه رسې به خبره باندې گویا چې د دوی نکاح کې موته شوی نه دا مخکې وته کافی ده کنه نو محرم کامل ورسره عدتم پورا ولما ان دا کده چې دا د مقبوضه ده په یده د بلاس کې حقیقت کې
حقیقتا د بلاس کې ځکه نه بالوتة الاولى باندې مخکې وتی کړی و او بقي اثره او د وتی اوله اثر هم باقی دی عدت دی کنه عدت هغه اثري اول عدته فاذا جدد النکاح چې کله نه وکړه وهي مقبوضه دا خزه وسم لا بقبضه کې دی عدت کې دا انا بذلك القبضه دغه زړه قبضه کې چې کوم دخول کړي دغه بنایب شي ان القبض المستحق د دې قبضي واجبین د دې دویمنه په هدا النکاح کې د دویم دی نکاح کې کما وتی د کنه غي د بره به کافی شي کل غاصب چې یشتري المغصوبه لکه شی مغصوب واخلي الذي في يده دو لريکا هغه شی مغصوب کوم چې د بلاس کې دی يسير قابضا دا قابض جوړيږي بمجرد لقد کې ولی زړه قبضه نوې قبضه د باره کافی کیږي فوضح بهذا نوازح شلو بدی باندې چې انه طلاق بعد الدخول دا طلاق دی خو لکه کله دی بعد الدخول له هم دا مفتبی رایم دغه امام ظفر رحم الله سوی بار ګوره یلکا وې عدت یو هیڅ تیر شوی دوباره چې نکاح وکړه لا عدت ختم دوباره چې رجوع وکړه لا عدت څه شو به چې قبل الدخول طلاق ورکو نو بیخي عدت ختم دویم عدت د دویم نکاح نه خو عدت ځکه نه دی چې دخول نه دی شوی او د اول عدت خو ختم شوی و چې ختم شي بس ختم شي دوباره نه جاری کیږي پتن لګي پوه شوي کنه به لازم مادو کې 50 نمبر ماده د اساقطو لا يعود كما ان المعدوم لا يعود یو پیره شی ساقط شي به بس کیږي نه نو څنګه چې نکاح وکړه اول عدت بند به چې دوباره طلاق ورکو نو دا خو دې کې خو عدت نشته دی وزول بند دی وقال امام ظفر رحم الله فرمایل عدت عليها اصلا وللان الاولى عدت قد سقطت بالتزوج سره ساقط شوی فلا تعود او ثاني چې ودانه واجبېږي خو جواب امام ظفر رحم الله تما هغه قلنا چې مونږ ویلو چې زړه قبضه د نوې د بار د زړه وتی د نوې د بار واذا طلق الزمي زميه فلا عدت عليها بل مولي سے برګورې دویمه مسله نن سبق زمي چې زميه ته طلاق ورکی عدت به نشته امام سے وای یو مسله دیم یو دارالحرب نه یو زميه دارالحرب نه یو حربيه مسلمان شو مسلمانانو ملک تراله نو خپل خاون سره نکاح منخ کې مسله من کړي و تباین دارین سره نکاح ختم شو کنه عدت به پی کنه امام سے به عدت بنشتا نو دې دوه زنانو باندې امام سے به عدت نشته صاحبین و عدت پی شته دي نور خبره کو واذا طلق الزمي الزميه فلا عدت عليها يو وكذا اذا خرجت الحربيه حربيه راوت ليلنا منت مسلمه د سیال کې چې مسلمانه وا نو فین تزوجت کنیکا کوي بغیر د عدت نو اجازه جایز ده عدت په نشته حق حامله و حامله نبي وضع حمله پوری بنیکا نه کوي ښا به عدت شتمانه ده الا ان تكون حاملا مگر دا چې حامله وي نو دا عدت په دې معنی چې نکاح ور سره نه کوي وس پښتخه وهذا كله عند ابي حنيفه رحمه الله اصحابين ويجي بدواړو جن کو باندې عليها بدی باندې هم وعلى الزميه او هغه مخکنی زمیه باندې عدت ده مولي سبر غوري زمیه باندې عدت شته کنه دا اختلاف مخکې موږ ته شروع کتاب کې تیر شوی و چې زمین خپل محارم سره نکاح کوي کیږي کنه کیږي تیر شوی کنه لور سره خور سره مور سره نکاح کوي نو امام سے ویلو کاقیده دای خپل چې کیږي بس موږ به بریدو موږ څه چیرل کو بس کوي به زمون دینی احکام باغونه چلیږي فروعاتو کې نه رسې په دلتم د عدت د فری حکم د بزیمه څنګه جاری کړي یار هغه دې خبره ګوري پیږي کنه به دا خو یو فری حکم شری حکم دی په ذمه کافر باندې څنګه جاری کړي عدت او صاحبین وای دا کوم فروعات دي معاملات دا په ذمه هم دي څنګه چې مسلمانانو دي نه چې په مسلمانه خزه عدت وي په ذمه ایمان بم ای دا تیر شوی کنه اما الذميه چې د فل اختلاف فيها نذير الاختلاف في نکاحهم دا نذیر دی د اختلاف د دیو د نکاح د محارمهم د خپل محارم سره وقد بيناه من دا بیان کړي په کتاب النکاح کې وقول ابي حنيفه رحمه الله چې فيما الک دا صورت کې امام صاحب راي د عقیده دای ما ویلیو هغه عقیده دا و چې نکاح د محارم سره نه کیږي او بهم کوله به مسلمان قاضي ول ختمي ښا به نه مني دا نکاح
او قول ابي حنیفه رحم الله فيما باغ صورت کړي اذا كان معتقدهم چې عقیده دا غو انه لا عده عليها ما غلطه مسله بوتله خو چې عقیده ودلته ود سوایو چې عدت په نشته کله دی وقیده دا و چې عدت پښته بزمیه خپل مز کې دا عقیده وا به عدت وی هر چې مهاجره فوجه قولهما ان الفرقه لو وقعت بسبب اخر لک برو ګوري چې دا غریب خو مسلمان شوی ده کنه توجه صدا اوراله نو صاحبانو دلیل واوري هغه وای کچری د خاون سره نکاح دلته نکاح وری ماته شولا موږ د نکاح د ماتوالی او صورت دا ذکر کړو مخکې چې څنګه خزه مسلمان شي خزه خاون حربین وی خزه مسلمان شي یا خاون مسلمان شي او بل کافری او څنګه دارالاسلام ته راګټ شي نکاح ماته شي ویلې مو کنه نو اور صاحبین دلیل سره چې په بل طریقه د مسلمانې خزي نکاح ماته شدت پی کنه انکه په تباین سره مات شیم عدت به پی دا هم مسلمان ده وګورئ ان الفرقه چره لو وقعت بسبب اخر کشر ببل سبب فرقت راغله ویل ک طلاق نو وجبت العدت واجب دلو فكذا بسبب التباين بمبي بخلاف ما اذا هاجر الرجل ها دا صورت دغه نه بدل له سړی هجرت وکي راشي دلته توجه مسلمان چې خو ځل ته کافر وي باغه به عدت نشته ولې نشته او کافر د منینا ازمن په ولایت نشته نو څنګه به عدت وکړو صاحبین وای ښا صاحبین دالته مسله کړي وک خیر می چا غزمین یادو کافران چا موږ سره لته کنه نو او کوم چې هربینی نه بزان لازم کړي دا نو بزمن ولایت شته ولو دیما کوم بخلاف ما اذا هاجر الرجل چې سړی هجرت وکي مسلمان شوی خزه بریدي وترکا او خزل د بریدي دارالحرب کې هغه کافر ای خو مسله ختمه کاغه مسلمانین بنشتره به ولی لتر لعدم التبلیغ اګه مسلمان دلته دا ټکه ولګوا دا هغه ته دې مسلې پته نشته چې عدت بي امنګ په ولایت هم نشته بس به دي وله قوله تعالی امام صاحب د بار د الله قول او امام صاحب عدت په نشته کنه هغه د بار دلیل الله پاک وای چې ولا جناح علیکم ان تنکحوهن کوم زنانه چې مهاجرات اسنګ د آیات چې کله هجرت وکي او تاسو لراشي آیات کې دي نو به سیدار غری دي فلا جناح لا جناح علیکم ان تنکحوهن دې سره که تاسو نکاح کوي سباق نه کوي تول چشته ګوري ما ته ګوره یار مستاب وجه د شمه درې بیری ویلو توجه نه برابرېږي الله په قران کې مطلق ویلي دي چې هجرت وکي تاسو لراشي نکاح ور سره وکي دا یې نه دی ویلي چې د تیر کې نکاح وکي مطلق ویلي المطلق يجري على اطلاق یو ګوري ولو قوله تعالى لا جناح عليكم ان تنكحوهن ولان العده حيث وجبت برو ګوري عقلي وجه امام سے وی پدې باندې هجرت ځکه نشته لري بده مهاجره د دې خونل ته حربي دی کافر دی او عدت کې یو طرف ته د الله حق بل طرف ته پکې د خاونم حقي خو خاون چې انسان خوې کنه او حربین خو د بهایم سره برابر دي دغه حقوق نشته ځکه وای مونږ jihad کې مړکو کنه وګورئ عدت چره دا حيث وجبت څنګه واجب شینو کان فيها وی بده کې حق د بني ادم او پاتې شو حربي چره دا هم ملحق دی جمادات سره اولئک کل انعام حتى كان محلا للتملك دغه وجه د کنه جمادات ذکر دي چې محل تملک هم دي کوم په قبضه وکړه غلام هم جوړولې شو الا ان تكون حامل البته متن کې دا ویلو بر ګوري کچره حامله وا به سره نکاح نه کو د امام سیم نه روایت دام دي که حامله و نکاح ور سره کو خو وځي حمل پوری بوتی نه کو خو سیدار چې نکاح هم نه کو ځکه چې کله حمل وو توجه د دې ماشوم کمپلار دی کافر دا ماشوم هغه ته منسوب دی یعنی دا ماشوم ثابت النسب دی او ثابت النسب حمل دوران کې څوک نکاح نشي کولای به خپل وبو باندې ورده پټیو بکې هټی کې نه دی حدیث کې دمن راغلی وګورئ الا ان تكون حاملا لان في بطنها ولدا ذکر دې بخېټه کې ماشوم دی چې ثابت النسب دی لان في بطنها ولدا ثابت النسب ونبي حنيفه رحم الله یو روایت دام دی امام حسن تی کړي چې نو يجوز نکاح هاي جائز ده ولا يطقها وتكي بين
لکه کالحبلى من الزنا چې دا څوک چې د زنا بلار به سره نکاح وکي کنه نکاح ټیک د هوتی کوي بنا حق زانی ور سره وکي بیر څه صحیح دي اسیم دې په مخ کې نشرو کړی دا ولول اصح نکاح دي ور سره نه کوي دا روایت اصح ده فصل مليشه نفسي وجوب عدت بیان وشو شروع کې مونږ ویل عدت واجب ده شریعت حق ده او کیفیت د وجوب څنګه به عدت تیری پچا باندې عدت ده پچا باندې عدت نشته دې بیان وشو اوس راته یو شی ذکر کوي مليشه چې معتدی یعنی پچا چې عدت وی پاغه څه واجب دي دا غي بیان راته کوي رسي به وته وګورئ قال وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغة مسلمة الحداد ما تطول برو ګورئ مبتوتا غخزی ته ویل کیږي خاون ورته رجوع کین نه شي کوله به وره مبتوتا غخزی ته ویل کیږي چې خاون طلاق ورکړي خو رجوع ورته نشي مطلب د طلاق رجی نه علاوه څه مطلب خلع ور سره کړي د رجوع نشي کوله طلاق بین خفیفه ور کړي رجوع نشي کوله بین غلیظه من درې طلاق ور کړي رجوع نشي کوله دې ته څه ویل کیږي الکا یاد ساتي خبيب بار رزي مبتوتا او د متوفان زوجو چې خاوني وفاتي بر ګوري دا دوه خزي چې دي کنه په دیو باندې عدت دوران کې حداد واجب دي حداد دا به واجب دي حداد څوک منانا خلک وته څه وي موږ وته بس عدت نو مخلونو په دې کې مولوی صاحب حداد د دریو شي نوم د ما دستبرون ویلو بدایي په حواله باندې یو ترک زینت دي ترک تزین زیب و زینت باندې کې چې خلې روح کې سره کړي خلک به خراب کی خلک مخ کې به کو نه اړې رړې نه خوند دې مړل خدای دې غر کې کوي طلاق در کړي او دا شي نه اړې رړې خلکو دا غلطه کوي دیم ترک تبرج بار ته مزیر وزینا خلک وګوتی در کې خوند دې نشته او دریم ترک نکاح تزوج نکاح باندې کې صبر وکړه عدت دې ختم شي به نکاح کې ادریو شي نه منئ کویږي به وګورئ به ترک تزین کم د شامل ده غي بیان کې انتهي آسان دی ګورئ وعلى المبتوتة والمتوفى عنها زوجها اذا كانت بالغه دا من ویل لك چې نه بالغه وغه مسله روانه ده او به مسلمانه غیر مسلمه او غیر مسلم روانه ده هدایت به لازم ده هر چې متوفان هزو جهادا دغه دلیل فرق قول علیہ السلام فرمای لا يحل لامراه حلال نه دی وی خزه د بارم چې ایمان په الله بورز اخرت لري انت تحد على ميت چغدي حداد وکي سوق دی ماناو کی به وخزه باندې غم راضي دی کی په مړی باندې ما فوق ثلاثه ایام چالم نه د جایز چې غم راضي په مړی د درې ورځې نه زیات وکي الا على زوجها ها خزب خپل خوان باندې غم راضي کولای شي 14 اشهر و 10 هر چې مبتوته ده نه فمذهبنا دا زمنګ مذهب دی ښا برګوري امام شافعي رحم الله وی کوم خزي د طلاق ملاو شي کنه مبتوته چی هغه باندې حداد نشته ده حداد خود دې د باري توجه دغه دلیل بس پرې د مړه حداد د دې د باري چې د خاون د دې سره وفا کړي و تر وسه او هغه نکاح ختم شولا هغه څوک مناوي معنا مړ شوی دی غریب تر مرګه وفا کړي اوس کوم خاون چې دی له طلاق ور کړي هسم غریب خپه کړي دا او تبقار د وس بعد هغه بغم کې دی لا سوګونم مناوي دا نشته وي سره مرګ کې وي دا مرګ کې نه یار نکاح ختمې دوه کې به وره خاون ولا څور کړي طلاق ور کړي وحشت کې چولي الریډي اوس داغه د نکاح د ختمېدلو داغه په خفغان کې د سوګم مناوي شرانه جدا شو دا نشته دی وي پوهیږي به وقال امام شافعي رحم الله فرمای لا حداد عليها پدغه مبتوته باندې حداد نشته لانه زکه حداد چره وجب دا واجبيږي اظهار للتاسف د بار د غم د اظهار على فوت زوجين چې خاون مفوت شلو وفات شوه دا سي خاون وفا بعهدها چې هغه د دې خزي په عهد کې وفا کړي و نکاح کې تر اله مماته پوری وقد او دل تزمن مسله کې او حشها بالابانه خزه غریب خو وحشت کې چولې طلاق بهینه ور کړي دي نفلا تاسف پروايم نشتره بفوته چې د ازمانه جدا شو
او یا مړ کېږي خدای دې شل پېرې مړ کړي او یا دې ما نه جدایي کېږي زه د هغې عدتونه نه کوم څوک وایي امام شافعي رحمه الله بفوت الزوج الموحش ولنا من دبار دلیل واوري ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم بي حدیث کې راځي نبی علیہ السلام پر نبی علیہ السلام چې نهل معتدة ان تختضب بالحناء نبی علیہ الصلوۃ والسلام معتد من کړی دا چې هغه نکریزي د حنا ولګي تزین نه من کړی څوک معتده نه عدت پښته کنه عدت ویاوشتا نه د من کېدل ته حداد وای کنه نو بس حداد هم شو بدل لګي پوه نه شي نبی علیہ السلام د سنه من کړی معتده د زینت نه اندغه نکریزو لګولونه او معتده دام دا نو دایم د دین من کړی نکریز لګولونه خدای ته حداد وای کنه حداد وقال بين النبي عليه السلام فرمای الحنا چرا الک حنا د چا د خزینوم نه طیبن حنا دا هغه خوشبو هم نه ده ولانه بل عقلی وجواوره دا حداد دې پر لازمیږي چې خزی ته د خزی نکاح کم نعمت او غفوت شو هغه ول نعمتو د دې بوج خاون برداشت کو ځان لشو نه رسې به دا محفوظه وته به ور سره کول زینات نه محتاجه وس محفوظه پاتې نه شو نعمت نکاح فوت کېدلو کې خاون ماون بریدا خاون مړل طلاق ور کړه کسی بریدا دې ته دې ټکی د ګورا چې نعمت نکاح زایل شو دا غم راضي بدی کوي ولانه يجب اظهار للتاسف دا حداد واجبيږي د بار د غم د اظهار علی فوت نعمت نکاح باندې الذي هو سبب دغه نکاح سبب ولسونه د دې حفاظت د بارا وکفایت هغه کفایت مؤنها د دې د بوجونو د دې د ضرورتو او ابانت چیرې کنه خاون کمل شي دا دومره کټواله نه راولي څومره چې سره ولي طلاق راولي نسل کې دارومدار زمنګ د حنا په بچمانه شول په نکاح کټ کېدل باندې دا څوک چې خزه منوي حداد دار څه وجنه منوي نکاح کټ کېدو باندې او نکاح په طلاق باین څومره کټ کېږي دومره په موت هم نه ولی خاون خزه خاون له غسل ورکول شي نکاح کټ د به ورکول شي دسه دا کنه خو خاون په جنابت کې لري کنه او طلاق ورکړي خزه ول غسل نشي ورکواله عدت کې خزه خاون له غسل ورکول شي نو کم کې نکاړي رکړ دا طلاق کړي رکړ دا بدل لګي پوي کنه نو دغه سوق مناول حداد دا خو د نکاح د کټوالي په وجوانو کټواله خو طلاق کې راغې نم ډیر دی ابانت اقطاع لها من الموت خزه د بار د مرګ د خاونم حتی کان لها تر دې خزه د بار دا جایز د تغتسل چره تغسله دی تغسل چې غسل ورکی و خاون ته مړی خاون ته غسل ورکی ښا او نور ځارځه کې بوله کوته نه وای د سینې چې هغه شی باغی خفشي قبل الامانه کولې شي چې باینه کړی نه او لا بعدها طلاق باینه ور کړی بین شي او کنه د سینې چې غلم بي دا به لمبولي به والسؤال دا د حداد را تلک بیان کا والحداد ويقال الاحداد دوړ لغتونه بکیدي هغه دا واورخه اسانه ده انتي ان تترك الطيبه خوشبو بنه لګيغه طبيعتونه به دخل کو نه خرابه او زینتونه بمنه کې مخ دې د سکړې خلک وای چې وسدر سره وکما یو خدا شي نه ولګي کنه اخیل چی کې مخ دا خو سړي لا نو بشن سړي له الټي ورولي کا کار څومره ځان بدل کې په خوده به اورو کې سړي له الټي ورولي دا چی شو پرې د خپل کم رنگ دې پته دی ولګي او دغه چې د نکری د څوته وي نکری چې شونډه لور کې څه ورته وي سرخی دم غلط شه دغه له خلک زدي سړو د ایرانی ما چې دغه له خپل غ څنګه وروړي به دا څنګه اول شي دی اذن دا سدي ومږي هغه څوک نه ګڼ وړي خیر دی په خدای به ورو کزه د خپل فطری خبره کوم میک اپ خپل خبره د پردې من په بدیش او یو د سرخی دا خو پر دا خو بیل شن شری دي ته خپل څنګه وروړي یار دا خبره شو کله چې تاسو بند سینې نو بهرحال خوشبو بم بریدي زینت بم بریدي رانجه بم نمږي
د جنۍ درې سنگار مزه کړه یوی رانجه بلی بنگړي بل پازیبونه او لیلا دا پیښوري بنگړي دی مات شه او مړوه بنگړي نیم ښکته کړه نیم پورته چې په مړون باندې دې سر ولګومه لیلا دا پیښوري بنگړي دی مات شه او په توره شپه توره تیاره کې بنگړوله شړنګ ورکه چې ودې پیژنمه جانان را پاڅومه داسې هم څه پخواګانه وکړه وګورئ کوم ځای دی رانجه ونه مکې لانجه به راله خرابه کړي او شنو سترګو کې دې لانجه ومکل بیا خو ډېره قیسه ګډوله ده وګورئ لکه والدهنه ان تترك الطيب وزينة الدواء والكحل دري والدهنه تیل بم پسند نه مګي المطيبه خوشبودار تیل او غیر مطيب دواړه بنمږي الا من عذر حق عذر معنا بیمار وا کتیل نمږي ځین خلک عادت شوی دي چې کتیل نمږي بسري درد راځي الا من عذر دا معنا ده تاور کنه فی الجامع الصغير ما تاسو ته ویل صاحب د هدايه په خصوصیاتو کې یو دامو د قدرې مولا د عبارت نه بس ډایرک په فی الجامع الصغير راوړي دا راوړي چې کله دواړو کې فرق عبارتونه کې دا څه ده کنه هلته فرق د ګوره الا من وجعين لیکل دي هغه من عذرینو درد تصریح کړي د بوزر والمان فيه وجهان معنی بده کې دوه وجې دي احدهما دا ولي منا دی وره یو دا ما ذکرنا من اظهار التاسف من خو ذکر کړو څم ذکر کړو چې اظهار د غم په کار دی دا شین خلک په خوشاله کې کوي یو وجدا شودا دي نه کوي دویم وجدا ده کدا شي نه کول به ور سره به په نکاح کې وغورځيږي خلک به وتړ کیږي عدت کې به ور سره نکاح کړي حالانکه عدت کې نکاح منه ده عمران خان ته وایا عدت کې نکاح څه ده او کوم شي چې سبب د منی یا غم من عیاد مشکات دی او حدیث نه ثابتېږي سبب د معصیت هم معصیت وی اورا والثاني ان هذه الاشياء دي دواعي الرغبه دا خو د انټرستو دواعي دي سړی شوق پیدا کیږي والله چې په ورله دا دواعي د رغبت دی فيها په خزه کې رغبت د سړي پیدا کیږي او یم ممنوعه خزه خو منه ده د نکانه نفتجتنی وهذه دي اشیاء بزان من کوي کایلا تصير ذریاتن دې بار چې د اشیاء ذریعہ جوړ نشي الى الوقوع في المحرم په حرام کې د واقع کېدلو یعنی نکاح کې د واقع کېدلو وقد صح او صحیح ثابت ده نبی علیہ صلی الله علیه وسلم چې لم یاذن اجازه نه ورکړې معتدیتا فی الاکتحال رنجو مګلو کې او تیل لراشي تیلو کې خامخا خوشبوئی کنور خوشبو پکې نه د شرشمو خوشبو خو بهر حالي المنګ د علاقه خالص شرشمي تاسو په سرو مګي هغه د ابل شتي ادم نش کوبري غینه مزیدار بي کوي ګورئ ته لا يرى خالقي النوع طيب وفي يو خدار چغي کې خوشبوئی تیلو کې دویم وفي زینت الشعر اختور سره خستکیږي ولهذا يمنع المحرم على كذا وجد محرم کنه احرام د حج د عمره ام نه کیږي انه د تیلونه خوشبو پکې سيدي به قال الا من عذر قدر ولا من عذر ویلو کنه نو کو عذر بس به خو الضرورات تبيح المحظورات ویلو کنه یوشتمه ماده شلمه والکا تقدر بقدرها یوشتمه ذل ان فيه ضروره زکدی کې ضرورت ده والمراد الک مراد عذر نه ده چې ته د تیل استعماله عذر نه مراد به تور دوايي استعماله لزینه دا سینه چې وزما زینت ته عذر ده یار زینت ته می حاجت ده لک زرک وزن اخو دی خو کما خو ځان کړي اخو دی خو کو بلبم دی اخو دی خو کی به کار به خراب شي خدای دې غر ککا نوم خزي می بدی شي یار خزي به بړ کې وای دا د سکسي دا د منګړي خو کې شي دا سیرامي توپ کوي خو نه خو نه خو کې شي وګورئ ولو زمولا چلول کتیل لګوم خزل واپس کنه باجیګان ولا وې تعدد الدهنه او کچري باجی هغه معتاد د تیلو عادت وا کتیل ونه مګي سری درد کوي فخافت وجع هریږي د درد د سرنا فین کان ذلك امرا ظاهرا کچري دا امر ظاهر او معنا یقیني تور په درد راتللو
یی مطلب تجربه وا او یی غالب ګمانو نو بس یباح لها دې د بار مباح دی بس به تیل مګه سر مانی بل زمانی ونه مګي لأن الغالب كالواقع ځکه غالب شي چې دا به حکم د چا کی واقع کی دا فقه قانون دی ښا غالب ګمان چې ظن غالب دا په حکم دی یقین کی وکذا دغه شان د حریر او مسله د حریر نشي استعمال ولې رخم خو کشری بدن خارخ کو رخم وغير نه غیر بل کپڑے نشي استعمال ولې به ضرورت ده وکذا لبس الحرير اذا احتاجت اليه لعذر د عذر د وجه بس به لا باس به ولا تخذب بالحناء وتوين كريزي بم نمکیخه لما روينا او نو به د خاون نوم لیکي کله په دلیلی کله د یار نوم او کله په مټه لیکل دا قصې ونه کې ولا تلبس ثوبا مسبوغا نسیدا کنه ده او نه با چې کپڑے رنگ شوی الکه کم رنگ شوی اصفر دا یو قسم رنگ دی ښا څنګه مرته وي معلوم ير شو بهرحال دا یو خاص قسم رنگ دی نو می مانیر شو سګم دې کې ورته وي او زعفرانو رنگ شوی کپڑے په دې رنگ باندې رنگ کپڑے په دې رنگ د دې چې کوم رنگ دی په هغه رنگ جوړ شوی کپڑے نه یادې نه د دې رنگ چې ورکړې شوی هغه یادې ابنه کوي پیږي کنه وجه دا ده لانه يفوح منه رائحه الطيب د دې نه خو د خوشبو بيزي قال قدري مولا فرمای ولا حسابات برابرو ولا حداد على كافره دم ویلو په کافر حداد نشته ولی هغه مخاطب نه د به حقوق الشرع ځکه هم ویلي اذا كانت بالغه مسلمه ویلی وا ولا على صغيره نشتا ځکه خطاب موضوع دی دان اغینا اخو مخاطب دنه لأن الخطاب چې موضوع لره شوی دا غینا ولا الامت یو بوین زمانی احداد شتریخه کوین ز مسلمان وشتری پی البته احداد د درې شي نوم دی کنه د ترک تزوج دا بم نه کوي ترک تزوین دا بم نه کوي ترک تبرج لیکن مولا حق دی دا به کوي وزیدي ترک بنه کوي بس وتلی شي کار د پاره ځکه دا مخاطبه د حقوق الله تعالی قاعده دا ده چې غلام او وینځه دا د الله د حقوق مخاطبه خو چې د مولا حق پکې نه پامال کیږي فيما ليس فيه ابطال حق المولى هغه حق ادمه چې نه باطلېږي باغی کې حق د مولا بخلاف المنع من الخروج دي کې د مولا حق باطلېږي چې بار وتل نه منع کی نو لان فيه ځکه بدی کې ابطال حقه حق د مولا باطلېږي او قانون او قاعده دا د حق د بد چی دا مقدم وی لحاجته ځکه بنده محتاج نو یو طرف ته حق د عبد دی بل طرف ته حق د چا دی الله دی چې حق پوره کو د بنده ښا د دې دا مطلب نه دی چې بلار دې ته وای منځ مکوا او الله وای کوا او ته ویني کومه لکه ځان پوهه کوي ښا د بنده قاعده زین کې کنه وای د بنده حق به د الله په حق مقدم وي خو چې د بنده حق معصیت نه وس کده بنده حق معصیت معنا د الله نه فرمانی وا به کده خپل ویم کنه لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق به ونه چلیږي بګدا